بسم الله الرحمن الرحيم باب سجود التلاوة سجود التلاوت آیات سجده زو کول ولی نو سجده بکی دغی سجدی مبارک دا باب دے او سجود التلاوت کی اضافت دشه سبب تشوه دے ويقال اضافت الحكم الى السبب تلاوت سبب دے بلا خلافن نہ سجدے دا پارا اصل کی اسباب دا سجدے تلاوت دری دی ذہن کی کینا وای یو تلاوت کول دی یو تلاوت اوریدل دی او یو اقتداء دا امام بس چې امام تلاوت وکي کاغه واوري او کوای نوري جهري منځوي ک سري وي تا رکعات کی شرکت استاد راتلون مخ کی آیات لوستلې ګرځې لوستلې بهر صورت چکل امام سجده تلاوت کولا تب اقتدا کی وی تب امر سره کې دا درې اسباب دي خان نو باب سجود التلاوت سجده تلاوت یادې و اشاره د پکې دیتا کيو سړی لیکل وکړه د آیات سجدي دې سره سجده تلاوت نه واجبېږي ځکه تلاوت یې ویلو دغه شان تهجیب وکړه یو لفظ یې ویلو نام تلاوت نه دی شرعا نه هغه پورې حکم نه متعلق کیږي آیا سجده تلاوت نه واجبېږي به سوال لري چې دا سجده تلاوت کوو مونږه دا واجب علی الفرض کا علی التراخی دا ډایرک به کو ګرستو نو جواب ادا دی چې په مونږ کې سجده تلاوت دا واجب علی الفور دا کلیټ شولې به نه کیږي او د مونږ نه بار واجب علی التراخی دا سټې می کې کولای شي مونږ کې واجب علی الفور دا څه مطلب متوجي شي آیت سجده دی مونږ کې ولوستلو ډایرک به سجده کې او که شری لیټ شولې به نشي کولای او څومره لیټ شولې نشي کولای نو چې درې آیتونه یا د دې نه زید دی ویل او هغه نه پس سجده تلاوت کې نو صحیح نه ده نمبر به نه لیټ کې یو آیات دی پس ویلې دي ځکه د اخیرو سورتونو کې خیالي می سجده آیات سجده نه پس یو آیات دی یا سوره انفال چې شروع کیږي د مخ کې آیات سجده کنا خو به اخیری آیات کې ده نو کله چې ما قبل اخر آیات کې آیات سجده او به تاسو تراو کې ختم کوي نو دا ورپسې آیات هم وایي به سجده کوي ځکه یو آیات وړو کې یا دوه وړو کې آیاتونه د تراخی کې ناراضي رسې په دې باندې او د مون نه علاوه به هر حال واجب ال التراخی ده ابحاث زباب ودی اول نمبر عدد د سجود او مواضع د غیره تبینی فی القرآن 14 سجده دا تعداد شو لازم د حناف مسلک دی نور مسلکونه وبریدو البته بعضی علماء لیکلي دي چې بده کې او وبکه فرض دي درې بکه واجب دي لشولي او څلور بکه سنت دي په اخر د اعراف کې فرض ده رعد کې فرض ده سوره نحل کې فرض ده بنی اسرائیل کې فرض ده سوره مریم کې فرض ده شپږ شولي او د سوره حج اولنۍ فرض ده او د سوره فرقان دا واجب ده او پسې سوره نمل ده دا سنت ده به الف لام میم تنزیل کې به واجب ده او شپږ فرض شو یو پاتې ده سوره صاد کې فرض ده حامیم سجده کې واجب ده او النجم کی سنت دا دو سنت شو اذا السماء انشقت کی سنت دا واقرا کی موي سنت دا نو مسله دا ده چې څومره آیات سجده ولولې سجده تلاوت واجبېږي نو صحیح دا ده چې آیات سجده دي اکثر ایسه ول واستلنه سجده تلاوت درمانی واجبېږي
او که اکثر نه د کمل واستلی وا نو به سجده تلاوت نه واجبېږي صرف محض الفاظ کم کې چې سجده هغه چونکه اکثر حصہ د آیات نه دی ول سلسله تلاوت نه واجبېږي اگر چې بعض خلکو راي دا چې کوم ځای کې سجده وي دا غینه یو کلمه مخ کې رست دی ول استل واجبېږي خو صحیح مفتابه دا چې اکثر حصہ د آیات دی ول استل واجبېږي او که یو سړی ټول آیات ولستلو کوم لفظ کې سجده د غیر پرې خودلو نو سجده تلاوت به نه واجبېږي خو داسې کول ټیک نه دي درېمه مسله دا ده چې کله تلاوت کې او خلق تا دغوږي خیره خلقو در دغوږي خیره تیار ناشتي نبی آیات تلاوت سجده تلاوت دا خپته زوایا او که خلق تا دغوږ نه دی خسته تلاوت نه دی ناس نبی پکار ده چې مستحب دا د آیات سجده دا بورو باندې ولولي پاغو سجده واجب نشي في آخر الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي بني إسرائيل ومريم والأولى في الحج والفرقان والنمل والإفلام أولى في الحج ولا حج كدودي المقدر احنا ببنس دوين مندا ألف لام ميم تنزيل وصاد وحاميم سجدة والنجم والإنشاق والعلق خجي دغه مخ کې یو مسله پاتې شوله کچا په بل جبه کې ترجمه د آیات سجده ولوستل څه وکي امام سے برای دار کې په پوهه شو او که په پوهه نه شو به هر صورت سجده تلاوت به واجبېږي که په بل جبه کې مولولي او صاحبین وایي کې په پوهه شو چې د آیات سجده ده او ما ترجمه ولوستل به سجده تلاوت واجبېږي کني نه واجبېږي رسی بی او دا صاحبین قول مفتابی دی روایت کړي چې امام صاحب رجوم کړی دا او که په عربی کې چا ولوستلو که پوهېدو چې آیات سجده ده او که نه پوهېدلو به هر صورت به سجده تلاوت واجبېږي دویم بس وصف د سجود د سجده وصف راته بیانوي نو وصف د سجده واجبه ده في هذه المواضع عيد غزين كثير شو على التالي باندې یو ورمنګ ویل درې اسباب دي سامع باندې دوا او رس سبب راشي چې امام په اقتدا کی البته دې پر علماء څلور شرایط ذکر کړي تالی یا سامع باندې با سجده تلاوت کله واجبېږي څلور شرایط دي والله اول نمبر آیات سجده داسې کس نه ولولي واوري آیات سجده داسې کس نه واوري چې هغه عقل هم لري او تمیز هم لري عقل لري تمیز لري لہذا نتیجه دا ده مرغی که آیات سجده لوستله نو سجده تلاوت نه واجبېږي لیونی چې هغه بالکل پاگلو هغه نه واوریدل آیات سجده تلاوت نه واجبېږي دغه شان معصوم غیر ممیز اگر زهر نه چواوري نو سجده تلاوت ما نه واجبېږي اول شرط به فوت شو دویم څوک چې بنطق قادر وي هغه دومره تیز وي چې شور مورنی عام حالاتو کې خپل اوري او یا قریبي سره څوک ولاړ کم اس کم غوړي څوک چې تبخین زی ولاړ یو څه شور مورنی سموانه د اوریدونی دویم نمبر چې دومره کڅوک بنو ته قادری دومره تیزی وي چې خپل اوري یا د ټول نه نږدې او څوک ولاړ وي کڅمانه نه موجود هغه اوري نو دومره تیز ویلو سره به سجده تلاوت واجبېږي او که چا بزړه کې ویلا اسی بشونډه خوځولي آیات سجده ولوستله یا بيخي دا سویل چې خپل غوګونو نه اوریدله په دې صورتونو کې سجده تلاوت نه واجبېږي امون ولا اصل کې قاعده ویلي وکستا ذهن کې چې کوم شي تعلق د आवाज سره دی جهر سره دی خیال مو کنه
کا طلاق دے کا نکاح دا کا بیع دا کا دغه شان سجده تلاوت دا د جهر په بیان کې مونږ ویلو نو دومره تیز او چت आवाज به معتبر وي چې کم از کم خپل اوري او خاصه غونډي هغه اوري علم وکنه خجی او کم کس چې د نطق نه عاجز وي ناغه خاصم نطق نشي کولای ناغه چې تسید حروف وکم کافی ده دو شرطونه دریم شرط منس کې چې وسله آیات سجده ولولي منس کې نو علاوه به سجده تلاوت واجبېږي چې په قیام کې وي د قیام نه علاوه چې بل ځکه آیات سجده لوستله نبی سجده تلاوت نه واجبېږي اصل کې قاعده ده چې کوم حکم په خپل ځای کې نه کنه هغه مهجور وي حقیقت مهجوره وته سوریدل ان شاء الله وي به او مهجور باندې احکام نه جاری کیږي نو صرف د قیام د تلاوت بیان دی مونږ کې د نور زینا نور مهجور دي هغه د اعتبار نه وی کا څلورم نمبر تلاوت کوون کې مقتدی نه وي کې مقتدی تلاوت کو مسله روانه ده نه په هغه باندې ونی په امام باندې سجده تلاوت واجبېږي کوی شي به بهرحال مخکې راځي والسجود واجب في هذه المواضع على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن او لم يقصد قصد د سماع القرآن کړي کني دا د عربی خبره ده کا اتفاقی امام سے وہی د بل جب هم ده سجدہ تلاوت کا وجوب ہر اس شخص پر ہے جو ادا یا قضا کی صورت میں نماز پڑھنے کی اہلیت رکھتا ہو دا کوم شرایط چې مو غیب کې راون کړی دي اے سجدہ تلاوت په هغه چا باندې واجبېږي چې هغه ادا صلات حکم به وي او یا د قضا په صورت کې د قضا صلات حکم می دغه اهل وي نو سماشوم چې دغه نه وورد هغه اهل نه دی نه ادا ده نه د قضا ده دا څه ده کنه ده لیونه چې ده اهل نه ده حجی او فقی ضوابط کی دی سجدہ تلاوت کا کے وجوب کا مدار پڑھنے یا سننے پر ہے وقت میں مسئلہ وکړه جس کا تعلق صوت سے ہے بس آیات سجدہ لکھنے یا اس کی طرف نظر کرنے یا دل میں پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا سجدے کی آیات خواہ کسی بھی زبان میں ہو کسی بھی زبان میں پڑھے اس سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے فقی ضوابط کی دی ٹی وی کې چس آیات سجده واوریدل دی او قرینه نو به ټي وي پروګرامونه دوه قسمه یو برای راست او یو زړه ریکارډونه نه که برای راست قاری لګي بس به با د سی لکه سپیکل چې आवाज بل زیته وړي ټي وي د سی دی نو سپیکل کې حکم دار چې آیات سجده په وجه سجده تلاوت واجبېږي ټي وي نه برای راست شاو اوریدل واجبېږي او که زړه ریکارډونه پکې غږی ټي وي کې نه به په دې سره سجده تلاوت نه واجبېږي عاقل بالغ نه دا کاوس ځکه دا خو د ټي وي आवाज دی او مخکې چې برای راست د ټي وي واسطه واویل واغه اوس ویغه وینه نو ټي وي اصل کې دارو مدار په ټي وي شو کنه پوهه نشي فرق معنی دغه حکم دی ریډوم دی که برای راست شروع وي ریډو به واسطه وي سره نسبت به ماغه قاری ته کیږي او کنه زول ریکارډ غږی به نسبت هم ریډو ته کیږي ځکه خو وینه قاری خو مخ کې ویلې دغه شان د ټیپ خبر هم ده ټیپ کې خو بهرحال صرف ریکارډینګ یا د زموږ موبایلونو کې بهرحال سجده واجب ادا کا نو واجب نه مراد واجب اعتقادي نه ده واجب عملی ده امون ویلی واجب علی التراخی ده لا علی الفور د من علاوه یادو اصل کې موږ حناف وای
چې آیات کې قرآن کې چې کوم آیات سجدي راغلي دي سجدي کوم حکم پکې دی کله سری امر وي امر د بار د وجوب او کله پکې دی نبی فعل ذکر وي دا غیر اقتدام واجب ده او کله کافران استنکاب کوي انکار کوي سجده نه کوي دا غو مخالفت واجب ده نو ځکه موږ وایو دا واجب ده برحال تعالی چې دی کنه داغه نه دی تلاوت واوریدلو د سجدي ولا آیات سجده واجبېږي کطاهر او کبي او دسو او که جنوب او که حایز او که نفاس والا که کافر او که معصوم عقل مندو او که نشو په ټولو صورت کې بسامه معنی واجبېږي ولی من قاعده ویلی و ہر سجدہ تلاوت کا وجوب ہر اس شخص پر ہے جو ادا یا قضا کی صورت میں نماز پڑھنے کی اہلیت رکھتا ہوں قضا تلاوت ہوگی اوریدن کې یادی د څومره کسان چې مونږ ویل کنه د ټول کې ادا یا د قضا خبره پکشته ده کا ویږي به نو کله دیونه څوک اوري سجدہ تلاوت به واجبېږي دریمه مسله تلاوت د امام او د ماموم دا ضابط فقہی ضوابط کې دا ضابط لیکلي نماز میں سجدہ تلاوت کا واجب ہونا صرف قیام میں تلاوت کے ساتھ خاص ہے پوه شلې به برحال مسله دا ده کہ امام آیات سجده ولولي نو هغه سجده کوي مقتدی او مرسرګي د هم شروع کې ویلیو کته اوریدلی کني جهري اونځوي کې سری وي کده د دراتلو مخکې لوستلې کده د دراتلو پسې لوستلې او چې سجده کوي او دا په اقتدا کې سجده ور سره دام کوي او کوم مقتدی آیات سجده ولولي نه مقتدی باندې واجبېږي او نه په امام واجبېږي کوم مقتدی ځان لکې نو مخالفت د امام سره راځي او کې امام د دب متابعت کې کوي نو قلب موضوع راځي ګوري فاذا تل الامام آیت سجدته سجدها وسجد الماموم معه فإن تل الماموم ولم يلزم الإمام ولا الماموم السجود دا الشيخان قول له دا مفتابي دي قول راجح کړي دا لاندې کوم تعمیم من کړه وړاندې ذکر کړي دي اوس که یو سړی د امام نه آیات سجده واوریدله او به منځ کې شریک شو لا هغه سجده تلاوت نه وکړي نو دا به ور سره کوي او دغه ادا شو او کدا منځ کې شریک شو هغه سجده تلاوت کړي و نو کټیم ډیر نه تیر شوی دا اوریدو بس تا دي ځان خپل سجده تلاوت وکي او به د امام سره متابعت اختیار کړي او کډیم ټیم ډیر تیر شوی او به دې قصه ختم شو لګه وسینه شي کولای مونږ کې برحال که ماموم ولولي مقتدی په امام نه لازميږي نه په مونږ کې ولا بعد الفراغ منها عندهم دا یو مسله ده نه په مقتدی باندې لازميږي او نه په امام باندې په مونږ کې هم د مون بارم نشته امام محمد رحم الله به د مون بار شتا او داغه دلیل دار سبب موجود دی کنه اوریدل یا ویل نو څنګه بنشتا دا شیخین ورته فرمای ان المقتدی موجود علیه عن القراءه مقتدی خو د قرات نه مهجور دی منه دی شکل د قرات نه مهجور دی مهجور معنی حکم نه لګي منهیان هو باندې لګي خو مهجور معنی نه لګي ها والتصرفات المنهی عنها يعتد بها ويعتبر حكمها دا منهی عنها یادی لکه مثلا جنوب دی حایزه خزا نفاس والا دا کدیو آیات سجده ولولین دا منهی عنها دی کا پویږي به نوز واجبېږي او دا مقتدی چې ولې هغه مهجور دی هغه باغی باندې واجبېږي شیخان قول مفتابه دي څلورمه مسله سماع المصلي من غیر المصلي مصلي د غیر مصلي نمونز کې صلی ولاړ دي
دغه مخکې مسله کې یو متعلق مسله د غوږ ورته کېدی یو سړي مونځ کې آیات سجده ولوستله امام دی یا مقتدي ده موږ ویل مونځ کې به سجده کوي نو که ډایرکټ سجده کوي نیت نه دی ضروري او که غواړي چې رکوع کې سجده وکړه نو بیا به ورله نیت کوي رکوع کې هم کولی شي نیت به ورله کوي او که امام دی غواړي چې په رکوع کې وکړي نو که مقتدیان ټول خبر دي هغه هم نیت کړی امام هم کړی بس صحیح ده او که امام رکوع کې نیت وکړو مقتدیان نه دی کړی نو د امام هغه ادا شو د مقتدیانو نه ادا کېږي البته مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله وایي خلق په دې قصو نه بیږي چې امام نیت کوي که نه کوي نو بس د امام نیت د مقتدیانو له کافي دی خو بله مسله دا ده چې رکوع پسې هم سجده را روانه ده که نه او دا دومره تراخیم نه ده خیر دی اما دغه سجده کې خپل ادا کېږي تاسو پوه شولئ ښه جي سماع المصلي من غیر المصلي نو مسله دا ده چې کله څوک په مونځ کې ولاړ وي د یو سړي نه آیات سجده واوري هغه د مونځ نه بار وي نو دیو به په مونځ کې سجده نه کوي ها چې کله مونځ نه فارغ شي به به کوي مونځ کې به نه کوي ښه ولې اورېدلې د بار کس نه د سبب ناقص دی مونځ کې کوي نو سبب ادای کامله ده ادای کامله خو سبب ناقص نه کیږي مونځ نه بار به وکړي نو آداب هم ناقص دي نو که به مونځ کې وکړه به وای به حکم دار چې دې نه جایز کیږي دا سبب کام ناقص ته ادای کامله وشوله تاسو خبرو پیږئ کنه دا به مونځ کې هغه بار دی نو هغه ناقص ته د مقابله کې او دلته خو د سما خبره ده سما کې خو چې څوک تلاوت کوي دغه حالت له اعتباري خجی که مونځ کې وکړه ونه شوله خو د مونځ څه حکم دی شیخین وایي مونځ نه فاسدېږي امام محمد رحمه الله وایي فاسدېږي د شیخینو په قول فتوا ده اچھا امام محمد رحمه الله قول تصح ویلی دی صحیح ده د شیخینو قول مفتا به دی او مونځ ولې نه فاسدېږي ښه جي دغه وجه مې ویله خو پرېږدو چې من جنس صلات کی زیادت راغلی که خیلی می ساکی راغلی بس دغه عمره کافی ده پنځمه مسله استتباع سجدة الصلاتیة للخارجیة دون العکس مسله دا ده یو سړي آیات سجده ولوستلو همدغه مجلس کې په مونځ ودرېدلو او هغه آیات سجده دوباره ولوستلو مونځ کې او به مونځ کې سجده تلاوت وکړه دواړو دپاره کافي کېږي ونه رسېدلی به او که چېرې مونځ کې آیات سجده ولوستله او ویې نه کړه او به بار دوباره ولوستله او به سجده تلاوت وکړه د مونځ هغې دپاره نه کافي کېږي وجه څه ده اول صورت کې دا مون نه بارې چې لوستلې دا ناقصه ده او مونځ کې کامله ده نو ناقصه ده کامل تابع کېږي شی د خپل مافوق تابع کېږي که نه او که مونځ کې لوستلې ده اوس یې بار بیا ولوستله نو مونځ وله دې نه تابع کېږي هلکه پوهېږي که نه وما وجب بصفة الكمال لا يتعدى بالناقص ومن تلا آية سجدة خارج الصلاة ولم يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لهما اجزأته سجدة عن التلاوتين خدي لباره تاسو قید ولګوي چې مجلس برقرار وي ښه وإن تلاها في غير الصلاة فسجدها ثم دخل في الصلاة وإن تلاها في غير الصلاة مسألة بیل ده غیر الصلاة کې وکړله ورپسې سجده وکړله ثم دخل في الصلاة فتلاها نسجدها ثانيا دوباره به وای د سینې چې وای زړه مې کړې دي کافي وي ځکه زړه نه کافي کیږي ولی مونږ کې چې دا ولوستله نه مونږ کې چې دا ولوستله صاحب اوس موجود شو او ته زړه ورله کافي کې ته خو مسبب په سبب باندې مقدم کې دا خو صحیح نه ده خارج کې آیات سجده ولوستله او ډایرکټ کې بس سجده وکړله نو آیات سجده سبب او سجده تلاوت حکم به مونږ کې داخل شو به دوباره آیات سجده ولوستله سبب به موجود شو او تو څنګه غزور مو سبب د سبب د بارکافي کې دا صحیح نه ده
ورسېدلې به ولم تجزه السجدة الأولى شفقم تداخل بشرطين علىك دو دريس آيات السجدة دي ولوستل دسي وایا یو آیات سجده دی بار بار ولوستلو بار په یو مجلس کې نو یو سجده کافی کیږي کنه و یو عبادت دي تداخل پکې کیږي یو سجده تلاوت بر ټولو د بار کافی شي خو دوه قاعده پکې دي آیات سجده به یو وي یعنی یو سجده به لوستلی او مجلس به یو وي نو که آیات سجده بدل شو نو به یو کار نه ور کوي او یا مجلس بدل شو آیات اگر کہو دے بیم کرنا ور کہیں ومن کرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد اجزأته سجدة واحدة تاسو بھی گئی او بے علامہ کسانی رحمه الله د مجلس ته بدلیدلو یعنی یو آیات مکرر منل چې مکرر سجدي لازم شي هغه لپاره درې سورتونه ذکر کړی دي یو آیات مو آیا تکرار دسی وایا تکرار سجده کله راځي دې لپاره درې اسباب دي یو دا چې اختلاف د آیات سجده وي نو کوم مجلس یو وي خو ته آیاتونه مختلف ولولي تکرار سجده وي او دویم خجی او د سما اختلاف یو سړی یو مجلس کې ناست دی آیتونه مختلف واوریدل نو وسبم څومره آیتونه لوستل یو مربع سجده تلاوت کوي او دغه شان مجلس مختلف شو اگر که آیات هم هغه دی یو قاری نه دی د دې سورتونه کې دغه حکم دی تاسو ویږئ امخ کې مسله کې چې خارج کې آیات لوستل دي به مون او غیره بارے سجدم کړی دا او به مونږ کې داخل شو به آیات ولوستلو سره سجده نه ده کافی غیر بارے قاعده ده لئن السابق لا يكون طبعا للاحق دا قاعده ده ولکه سابق تابع د لاحق نه جوړیږي خجی او د دې مسلې د بارکه چې وصول الصلاه تداخل نغي اصل والاصل ان مبنى السجده على التداخل بناء بتداخل معنی دا اوس تبدل د مجلس کله راځي نو کله حقیقتا وي او ظاهري د مجلس بدل شي او کله حکمن مجلس بدل کیږي لکه بې په مجلس کې خبرې د بې ختم شوري وقځه کې ناسې نکاح خبرې شروع شوري پیسې ډېر وګټې دراشه بس یو په ځان له وکوي دا مجلس بدل شو یا کډیر خوراکي وکړلو د سر مجلس بدليږي یا ولس دولس پیلې کاوه اوس کله د سر مجلس بدليږي یي ماشوم لپای ورکړه اوس واپس غزړې خبرې تر وړي دا دغه شو لګوي کا د بې خبرې شروع وي او په ځای ناست دي به خبرې بند شولې دغه کې آیات سجده ولوستله به خبرې بند شولې او به خډیر خوراک وکړلو ډیر سکاک وکړلو یا خځې ماشوم لپای ورکړه یا سر ګمنس کو حدیث ولوستل نور د څه عمل وکړو چې هغه د غزون مجلس قاطع به دوباره د بې مجلس شروع شو او به حق آیات ولوستل اوس د دوه سجدي وکړي وم نمبر کیفیت د سجده تلاوت نمبر سب سجده تلاوت کی رکن چې زمکه باندې تندې کو خودل لیکا مخ کی خودل لی بقدر یو تسبیح نه تکبیر تحریمه بکشتره تحریم نشتا او نه بکې سلام نشته ځکه سلام علی چې کله تحریم وي داخل شوی نه نو خارج بچ شي نه تکبیر تحریمه شتا او نه بکې سلام شتا دا څه بکې چې الله اکبر به وي او سجده چې وکړه درې بیر سبحان رب الاعلى به وي به الله اکبر وي روچت بشي بس قصه ختمه ندوا الله اکبر یو د تلو د بار او بل د روچتې دو د بار اوسمه کبانه وطن دې لګي کې با تسبیحات وي
تسبیحات هم لازم نه دي او تکبیرات هم نه دي لازم او که څوک بناسته باندې کيم کولای شي او د یو نړۍ سل سجدي به وخت دي بس پاسيږي او کینی نه ما کینی او سجده لګي به کینی به سجده لګي به کینی سجدي سره ټول ادا کیږي خاص موږ کې وسړیو هغه لو څه شي دی لو پیژنې خو ریبه وګدې نماز کې ول کینی او باسي دا څنګه کار نه دی خو ریبه ابه اګدا ریبه وګدې ابل مې ولي ما وغویل بلانکیس چاوته بلانکیس سره بلو کې تکړه دی ولدلو تکړه دی ورک شي ولا خزناوري دا څنګه زه خپل غوسه سړو مونږ له ونی شو کولای خلک راته بد ګوري وای مونږ به کې تکړه یو ته زناوري کنه یار الکه وای خدا وای تکړه دی یو کولای شي یا سړیم کولای شي سړیم به زناور دی زناور کار څوک کوي نو شیر تکړه دی خلک خوري کې سړی خوري نو دا به تکړه کې سړی خلک خوري زناور کار کې چا کی صفت پرو دا تکړه نه وره نو سوال مال پکې شته کنه ادا یو خبر زین کې واچوي نه مې د ویلي سجده تلاوت د پاره او د ضروری دی کا دغه شان کوم شرایط چې د مونږ د استقبال قبله طهارت د ټول پکې ضروری دي ها قیدی موافق اوس دلته د قعود د قیام بدل لګا نو جایز دي شي خپل دا خبره کړې ده مستیک د کام دغه شان ده اوس قعود چې ده کنه د قیام بدل لې هغه چا بنا سمونس کو آیات سجده ول واستلا ای بنا سمونس کول د امام نه باورېدل نو واجبېږي به نسې ده ها دو کسان تلاوت کی نه کنه تلاوت ک یو ک دوا یو یم کی بلیم کی اوس تلاوت کوون کې بدل شو کنه موږ ویلو چې تکرار سجدي کله راځي آیات بدل شي تلاوت کوون کې بدل شي مجلس بدل شي ها نه هونه کیه خو ډیر کوي کنه